بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو افغان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې د یو بل غریب خاندان سره مخامخ دي. کتونکو دا مخال یو زنانه 400 نه راغلې ده او خپل غربت بیانې کونډه ده. پوښتنې به دې کوو استادو په مرسته او په ډاډ باندې دلته کې راځي. روجه کې نور راغلی قسمت یې اوس د وړو بوری چیني ورته میلو شو. تاسو د کوم ځای؟ د ایسار کورون. ایسار کورون. ستا خاوند کله مړ شوی؟ وخو شو. څو بچي دي؟ شپږ واړه مې دي. شپږ؟ جی. ګټه وټه هم څه ده؟ نو بس ګټه وټه هم څه ده، پردي خدمت کوم، دی بچو له راوړم وتږدم. بچي دي سکول وایي؟ او سکول نه وایي. یو بل پې وایي راسې دا باسط دي، ټول را سره د امدادونه کوي. ها جی. تروریان یې را سره کوي، ترونه یې را سره کوي، امدادونه. سیسټم روان دی؟ جی بس. نو څه ضرورتونه چې امدادونه روان دي نو بیا دلته څنګه راغلي؟ نو یم لکه بس خلک راله راکوي دغسې بس مجبوري مې شوه ځکه راله وه. او هغه راته ووایي چې ته راغلې به یې باجي نو موږ به تاله څه درکړو. بچي کار دې نشته؟ مور به څه غواړي درکوي؟ سکول ته ځي؟ څه کې ته څه وایې بچي؟ سکول ته ځي؟ څه کې؟ څلورم کې. څلورم کې. مور نه څه غواړي درکوي؟ ها ته څه وایې؟ شپږم کې م دي. شپږم کې. اختر له مر څه ولې اغوستې؟ بس باسط د پلار والا جامې اغوستې وي او داسې دا ترورې والا کېړۍ مېړۍ اغوستې وي. کامران دي والا کېړۍ مېړۍ داسې دغه اغوستې وي. دستارونه خویندې دي؟ درې دې خویندې دي؟ درې څه کار کې؟ بس چېرته ټاټکې مزدوري کوم. څه قصب دې نه دي زده کړی؟ نه مې دي زده کړی. ډرایوینګ هم نه درځي؟ نه راځي راله بس کو مزدوري راته میلو شو، مزدوري وکړم بیا واپس ما هم کور ته راځم. کور ته چې راشي وروڼه خویندې نه څه غواړي؟ جي پیسې هم رانه غواړي او نور هم غواړم ورکولی شي. کتونکو ستاسو د وړاندې دغه یو پکې دي ګټه وټه کوي خو د ټاټکي مزدور دی. هسې قصب یې زده نه دی چې زده کړی وي. دا چې تا چېرته قصب ته کېنولی وی نو دا د جرنیټرو قصب ته مې کامران دي سره کېنو نو بس زده یې نه شو نو بس بیا زما هم مجبوري شوه نو لاړه بس ټاټکي ته ووته. کتونکو دا هم ښه خبره ده زموږ په چم ګاونډ کې داسې خلکه چې هغه یې مرسیال وي څه ورله ورکوي نو یو ژوند روان وي. خو موږ چې ټول په خپل چم ګاونډ کې په یتیمانو خیال وساتو، نظر کې واچو نو دا به زموږ ګټه وي. غربت ډېر زیات دی، ګراني ډېره زیاته شوې ده، انتقا ته رسېدلې ده او خلک انتقایي قدم اوچتولو ته مجبوره شوي دي. کتونکو په 400 ده خو 400 نه بهر کومې ضلعې ته خو هم ځئ. د خلکو دا کهانۍ چې اورو نو ډېره ګرانه ده. نو ضرور هم مرسیال شي، مرسته مو کې چې داسې خلک رانه بېنوا تش نه ځي. اوس هم خلکو ته د خوراکونو ضرورت شته، اوس هم خلکو ته د خېټې ضرورت دی، د علاجونو ضرورت دی. راځي بس په امید راشي خو دوی تشه جیبه ته مې دښمن یې موږ سره بیا دونه څه نه وي چې وله ورکړو. انشاءالله دا سلسله به روانې خو ستاسو ملاتړ را سره وي. کار کوو الله لی کوو، نه په دوی احسان کوو نه په تاسو احسان کوو. موږ نه دا کار الله پاک اخلي خو په دې کې موږ پچې احسانونه کوو چې دا ګران کار دی زه شپه ورځ دا کوم او دا کوم اړه کوم دی نه زه څه له پچې احسان کوم. خو د شپې چې وده کېږم نو ضمیر راته وایي چېره پلانکي کور والا به څنګه یا خلک به څنګه نو بیا ورشو ویډیو کو تاسو ته مخامخ کو او چا سره چې رالیږلي وي نو هغه ضرور هغې خلکو ته رسي. نن ورځ کې موږ ته یو ملګري 20,000 روپۍ رالیږلې وي، بل ملګري 14,000 روپۍ رالیږلې وي، بل ملګري موږ ته 8,000 روپۍ رالیږلي. دې وخت کې صداقت روړ چې موږ ته کم پیسې رالیږلې وي، یو کس له ماشوم له پکې سایکل اخیستل دي، هغه روجه کې وي تر نن ورځې پورې هغه خلکو به زموږ سوال جواب کړی دی به ورته میلاویږي. یو خوراکې پیسې رالیږلې وي، مختلف کورونه پکې وو خو یو پکې دا شناخت و چې زبیر له به سایکل اخلي ویلچیر نو هغه له نن موږ سایکل واغسته. نو کتونکو ستاسو امانتونه هغه بېځایه کېږي نه خو څه لیټ شي څه مخکې شي یو سلسله ده روانه ده نو موږ ته دا پته وي چې دا پیسې په دغه ځای کې لګولې وایي خلکو ته رسول دي. ډېر داسې دي چې کیمرې ته نه راځي، یعنې موږ په ایزي پیسه باندې هغوی ته پیسې لیږو. ډېر داسې دي چې هغوی له موږ د علاج دپاره اوس هم پیسې لیږو. یعنې څنګه چې هغه ماشوم دی
چې سر یې خوږ دی د هغې علاج روان دی مسلسل پیسې پې لګي دغه شان دی چې کوم دی نور کوم ملګري دي نو په هغوی باندې هم روانې دي نو دا سلسله به روانې نو ضرور مرسیال شي نو خو ستاسو مرسته را سره وي مطمئن اوسئ چې ستاسو پیسې به رانه بې ځایه نه لګي انشاءالله بې ځایه به رانه لګي حقدار باندې به لګي او حقدار ته به رسي نو انشاءالله د سلسله به روانې ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ